درود شریف یو. زه صرف یو دوې خبرې کوم. مشران راغلي دي ټول نوال خو د هغو ډېر ډېر مننه شکریه چې په یو شارټ کټ وینو باندې دلته په ګڼ تعداد باندې ټول راغلو، د خپل قوم ننګ یې وکړ، د خپل علاقې ننګ غیرت یې وکړ او دلته حاضر شو. ما ته ډېرې خبرې کول مناسب هم نه دي، زموږ ملګري هم خبرې وکړي، مشران هم وکړي، څه به نور هم کوي. خو بطور یو نماینده د ایم پی ای صاحب او ایز ا پارټي جوینټ سیکرټري کے پی دا مو مناسب وګڼله چې زه تاسو ته د دې خبرې لږ وضاحت وکړم. ایم پی ای صاحب دا خبره تاسو اوس یو د ایم پی ای صاحب دا خبره نن تقریبا اووه میاشتې پهله تاسو ته حل کړې دی، بلکې تاسو ته حواله کړې دی. تاسو ټول مشران ورکړي وو، تاسو خو څه کې چې د سنټرل د لور والا ورکړي وو، اهل تشریح مشران هم ورکړي نوس و هغه دا خبره وکړه چې د ما فیصله ده د قوم فیصله دی. میجورټي اکثریت چې کوم د باندې چا فیصله وکړه هغه د ما فیصله وي، په هغه کې به یو انچ و یو حرف چې کوم دی تبدیلي نه کېږي. په دې خبرې باندې دا ټول چې کوم هغه کې موجوده و دغه ټولو ته پاته دی. ایم پی ای صاحب یو سړی دی، یا به سی ایم سره میټینګ وي، یا به کیبینټ سره میټینګ وي، خو ورور ادارې کسې ناست دی هغه خبرې وکړي. د هغه دا مقصد دی چې یا زه یا د ما ټیم یا د ما بل یو کس د کوم یو نماینده وي هغه تاسو ته حاضرېدی شي. موږ تاسو ته بیا هم راغلي یو اور ایز ا ټیم چې تاسو څرنګه فیصله وکړه هغه فیصله د ایم پی ای صاحب وي. ایم پی ای صاحب ذاتي یوه فیصله هم نه کړي. ما تاسو ته یو حدیث ویل او د هغه ترجمه دا دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا یي چې بهترین په کارونو کې هغه منځ کوم درمیانه دغه وي هغه دی. په هغې ورځې هم تاسو که یاد وي اکثریت یې دا فیصله وه، میجورټي دا فیصله وه چې د دې چې کوم دی که حکومت یې نب کوي که نور څوک کمیټي جوړوي هغه یې نب کوي، هر طرف نه یې ناب کوي چې کوم منځ د مو د جنسي د ډسټرک او رګځی راغله هغه د مو فیصله دی، په هغه باندې مو ویلیاړ یو، هغه به مو ډیفینډ هم کوو، هغه به مو هر ځای ته د هغه اواز رسوو. ٹھیک شوه. دې نه علاوه اوس تاسو داسې کار وکړو چې هر یو سړی خبرې هم کوي، د خبرې نه بیا څه نه جوړېږي. ملک صاحب هم خبره وکړه، زه هم درته کوم، یوه کمیټي جوړه کړو، خیر دې زیات کسان د نه وي، چند کسان دې وي، دا د ما ذمې داري دی چې هغه تاسو وزیر اعلی سره هم کېنوی شم، ګورنر سره هم کېنوی شم او چا نه تاسو دا به حلا کړي د ایم پی ای صاحب په واسطت سره دا ذمهواري بیا د مو دی چې موږ درته وکړو. شکریه، جزاک الله.